سلور شیان سلور کارونه په اودس کې فرض دي. کچېرې په دې کې د ویشتو غوندې یو ځای پاتې شي د انسان نه، هغه اودس یې قابل قبول نه ده، هغه اودس دی لایق نه ده چې الله رب العزت په هغه باندې د لمانځو او عبادت قبول کړي. په هغو کې اول الله رب العزت ذکر کړی اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم، خپل مخ پاکول دي او مخ د سر د ویښتانو نه ونیسه د لاندې تر زنیو پورې، دغه د مخ حد او د یو غوږ د نرمۍ نه ونیسه د بل تر غوږ نرمي پورې، دغه حدود پاکول د انسان لپاره لازم دي او دغه فرض دي. که په دې کې یو ویښته برابر د انسان نه پاتې شي، الله رب العزت د هغه عبادت نه قبلوي. وایدیکم الی المرافق، او لاسونه تر څنګلو پورې پاکول دغه د انسان لپاره لازم دي. دای به دغه څنګلې سره له لاسو پاکوي، دغه په فرض کې داخل دي. دغه شی هم فرض ده د اودس کولو لپاره. که چیرې په دې لاس پاکولو کې د انسان نظره برابر کوتاهي وسي، وچه یې پاته سي، هغه اودس الله رب العزت ته قابل قبول نه ده او په هغه باندې لمونځ نه ادا کیږي. وامسحوا برؤوسکم، دریم نمبر الله رب العزت مسح د سر لازم کړی ده چې تاسې په خپلو سرو باندې مسح کوئ. د امام صاحب په نسبت باندې امام صاحب فرمایي چې مسح د سر څلورمه حصه لازم ده په انسان باندې، چې د یوې حصې نه کم ځای د انسان د مسح لاندې راغی او کم یې مسح کوي، دغه انسان اودس نه ده سوی. او د ټول سر استیعاب، د ټول سر مسح کول دغه په سنت کې داخل ده. او څلورم نمبر الله رب العزت د اوداسه فرض ذکر کړی ده وارجلکم الی الکعبین، او خپل پښې پاکې کوي تاسې تر شنګرو پورې. کوم هډوکی چې د پښې راپورته سوی دغه ته کعب په عربي کې ویل کېږي، اوچت ځای. نو تر دغه اوچت ځای پورې پښه پاکول دغه د انسان لپاره لازم ده. نو په اودس کې دغه پنځه څلور شیان فرض دي د هر انسان لپاره.